حبیب ته دا وایم چې ډېر انتهایی سپک انساني بې غیرت انساني کمچور انساني لکه ته نن رالګې په میډیا کې نه سپک الفاظ استعمالې کم کنزل چې ته نشي ملګرو په دې ځای کې زه لږ تیز لاړم خو یقینا دا سړی ډېر سپک انسان دی ډېر کمزور انسان دی ډېر نیچ انسان دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خو کتونکو زم تاسو دوست سلمان وپا کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده څنګه چې تاسو ته علم دی څومره کسان چې میډیا استعمالوي نو هغه ټولو ته پته ده د الف خان شیرپاو او د جان حبیب چې کم په میډیا باندې کم اختلافات شروع دي کم ټسل روان دی نو چا نه پټ پناه نه دی هر چاته د هغوی علم دی معلومات دي. خو زه مختصر خبرې کول غواړم کوشش کوي چې زما د ویډیو تر اخره پورې وګورئ بیا هم کوشش کوي چې زما د ویډیو مخې ته شیر کړئ چېرې د آی ډی نه شیر کوئ نو د ګروپونو نه شیر کوئ. یقینا لکه دا زموږ د ټولو چې کم دی فرض جوړیږي ځکه چې داسې زموږ په معاشره کې داسې کارونه کیږي او د هغې چې کم دی مونږ هر سړي له پکار چې د خپل وس مطابق چې کم دی څه نه څه وکړي. نو کتونکو څنګه چې تاسو ته علم دی چې یو 3 ورځې مخکې یا 4 ورځې مخکې یا هفته مخکې چې کم دی جان حبیب راغی او په 400 کې د الف خان شیرپاو فاونډیشن په ځای باندې چاپه ووهله یو قسم له د هغه سره په هغه ځای ټیم کې چې کم دی بېوسه مور و یا بېوسه خور به ورته زمونږ ووایو هغه ورسره موجود وه په هغې باندې یو تور الزام چې کم دی ولګېدو په الف خان شیرپاو باندې چېرې ستا سره په دې ټیم کې موجود ده یوه زنانه او په هغې نه بعد چې کم دی هغه په میډیا باندې ډېرو کسانو بیا هم چې کم دی ایکشن واخیستو چې ولې داسې کېږي لکه ستاسو یوه زنانه ده. نو د هغې مطابق لږې خبرې کول غواړم په دې سایډ باندې ستاسو سره دا مختلف پکچرې چلیږي چې دا تصویران دي تمنیلي دي مختلف ویډیوګانې په حل کې کړي دي خو بیا د هغې چې پیراولې جو ویډیو سیوا کېږي جان حبیب لکه د سپي په شان غاپي په هر چا پسې غاپي خو چې به یې څوک راونیسي نو به یې خوله چینګه نیولي جاړي هم. نو دته زه وایم چې دله بې غیرته انسانه ته نن رالګې د الف خان شیرپاو بد وی او په هغه پسې نښته یې هغه څه ونه کړه هغه خو د ډېرو غریبو خلکو سره د بېوسه خلکو سره د هغه خلکو چې لاچاره خلکو کونډې وې یتیمانانو بېوسه د چا کورونه نه وو هغه خلکو سره هغه څونه لاس امداد او په کومه طریقه باندې روان دی. یقینا چې لکه په اوسنۍ زمانه کې په سوشل میډیا هغه انتهایي لکه د هغې حق ادا کو او ښکلی خدمت یې پرې وکړه د عوامو د غریبو د ډېرو خلکو پرې ښکلې منډه ترړه وی خاص د الله د رضا دپاره یې وایي مونږ ته یې پته ده لکه تاسو هغه په دې ویډیو کې د تصویران تاسو ګورئ هغه بله ورته راغی خپل بچي کېنوله قرآن مجید یې کېښودو په هغې باندې قسم او قرآن هغه وکړو د هغې باوجود هم چې کوم دی زموږ پښتانه رونه یا نور خلک مونږ رالږو او هغه چې کوم دی په هغه باندې الزامات لګو نو دا به زمونږ رونو ډېره انتهایي کمزوري ځکه د غریبو خلکو د بېوسه خلکو په رزق کې به مونږ شک یارته یقینا ډېر خلک کوله چې کوم دی هغه یقینا ډېر خلک چې کوم دی د هغه د فاونډیشن سره چې وابسته دي او هغو ته چې کوم دی هر څنګه چې دي مسافر لاس امداد کوي خو د هغه یوه ذریعه جوړه شوې ده او کېږي د هغه باندې او د هغې باوجود مونږ جان حبیب او د هغې نه علاوه چې کوم دی په سوشل میډیا ډېر بې غیرته کسان راپاڅي او د هغه د بدنامۍ کوشش کوي د هغه چې کوم دی د تور لګولو کوشش کوي نو یقینا دا زمونږ ډېر انتهایي غلط فهمي ده. کوشش وکړئ چې د داسې شیز نه چې انتهایي پرهیز وکړئ مه کوئ داسې کار هغه د هغه به یو زړه به تور شي بیا به په دې میډیا کار نه کوي نو د هغې سره چې کوم دی د ډېرو بېوسو لاچارو یتیمانانو کونډو د هغو چې کوم دی په رزق کې چې ډېر زیات خلل به راشي نو مه کوئ داسې کار هغه پرېږدوئ چې خپل کار کوي که مونږ نشو کولی ښه کار په میډیا نو پکار دا ده چې نور خلک خو پرېږدو که نه نو مونږ له پکار دي چې تاسو له هم پکار دي چې دا ویډیو مخې ته راسره شیر کوئ او د خپل وس مطابق هر چا له پکار دي چې څونه دنه کېدی شي نو چې وکئ. د هغې نه علاوه چې کوم دی جان حبیب نو جان حبیب ډېر بې غیرت انسان دی ډېر کمزور انسان دی ډېر سپک انسان دی د هغې نه مکمل قرار شي د الله په امان.